نن په ضلع بونیر کولیاړۍ مدرسه جامعه فاروقیه کې د مدرسې د طالب علمانو دستربندي د محتمم مولانا ګل شهباز خان په سربراهي کې وشوه چې پکې 15 طالب علمانو حفظ قرآن او 7 طالب علمانو په ناظره قرآن مجید ختم وکړو. په دې موقع د مدرسې جامعه فاروقیه محتمم مولانا ګل شهباز خان، سابقه MPA مولانا فضل غفور صاحب، مولانا آیت الله، مولانا عبدالرزاق او د ضلع بونیر علماء کرامو او د طالب علمانو والدینو برپور شرکت کړی و. نور تفصیل په دې ریپورت کې. پړیر عادت سره تاسو د ډیرو د زړه د کومې نه تاسو د ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو په دې مجلس کې زموږ سره هغه شرکت وکړو او دې مجلس ته تاسو ښکلا ورکړه. یو ځل بیا د ټولو شکریا ادا کوم او دې مجلس ته چې کوم زموږ علما راغلي د هغوی هم او خصوصا دې مجلس ته زموږ د دې مدرسې د طلباء کرامو والدین هغو زموږ او د دې طلباء کرامو د حوصله افزایۍ لپاره زموږ دې مجلس ته چې دی هغه شرکت کړی دی د هغو خصوصا د شکریا ادا کوم. زما محترمو یو څو وجوهات د دې خپل پروګرام هغه تاسو ته بیانوم چې دا پروګرام د دې انعقاد موږ ولې کړی دی. یو وجه زما محترمو دا ده، تاسو توجه غواړم، تاسو به ماته جواب راکوئ. زما محترمو دا تاسو چې کوم طلباء کرام دې مدرسې ته رالېږلي دي، تاسو نه جواب غواړم چې دا مدرسې ته چې تعلیم تاسو رالېږلی دی، تاسو د دې تعلیم هغه په قاعده کې شرکت کړی دی؟ د چې کله قاعده ویله جواب راکړئ. تاسو په دې قاعده کې د دوی شرکت کړی دی، هغې ته راغلي؟ زما په خیال تاسو زما د خبرې نه اورئ، توجه سره به ماته جواب راکوئ. دې طلباء کرامو چې قاعده ویله تاسو پکې شرکت کړی و؟ بیا دې طلباء کرامو چې کله سورت فاتحه شروع کوله تاسو به یې کې شرکت کړی و؟ بیا چې کله دې سورت بقره شروع کوله په یې کې شرکت شوی و؟ بیا دې څلورمه او پنځمه سپاره چې دی هغه ویله تر دې چې دی شلمې سپارې ته ورسې په هغې کې تاسو شرکت کړی و؟ جواب نه راځي. شوق سره جواب راکړئ. تاسو به یې کې شرکت نه و کړی، دا نن تاسو شرکت ولې کړی دی؟ دې ماشومانو ته صرف هغه 3 صورتونه پاتې دي، د هغې 3 صورتونو دپاره تاسو دا مجمع مونږ ولې جوړه کړې ده؟ دا مونږ ځکه جوړه کړې ده، دا علما کرام، دا د دې مدرسې استادان، دا زمونږ استازو ته د ثواب غم دی ورسره چې دیو ته هم ثواب میلاو شي. دا غم او دا فکر د دوی سره دی چې په دې آخري صورتونو کې تاسو شریک شئ، هغه ثواب تاسو ته میلاو شي. او د ثواب میلاوېدو خبره خو ځکه ده چې دا زه نه وایم، زمونږ استاد امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله د فقه حنفیه دا چې دی هغه مسله ده، څوک چې هغه یو امام پسې هغه مونځ کوي او دې جومات ته په لومړني رکعت کې د امام سره شریک نه شي، په دویم رکعت کې شریک نه شي، په دریم رکعت کې شریک نه شي، په آخري رکعت کې په قاعده کې د امام سره شریک شي. زموږ استاد امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي الله دته چې دی هغه په دغې آخري قاعده کې سره شرکت شوی دی، د جمع ثواب ورته میلاوېږي. نو تاسو بعضې مشران پوهېږي چې د دې مطلب څه د دې دا مطلب چې دا خلک ډېر سخیان خلک دی او ډېر جلاتیان خلک دی او دې څاروي ډېر حلالي او خیراتونه ډېر کوي. نو د عربو خلکو به چې څومره مړي کول دغې انسانانو کپړۍ به یې راوړلې، په خپلې بلو به یې کېښودلې، او چې د کم سړي په بلې باندې به د انسانانو کپړۍ ډېرې پرتې وي، نو اخکه سړی به د هغې زمانې ډېر معزز حسابېده. حالانکې چې د انسانانو قاتلي او د انسانانو درندۍ هغه به عزتمني کې هغه به قابلې هغه مذمتي هغه به قابلې مذمتي، ځکه چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بیت الله شریف ته ودرېده او ویې فرمایل اے بیت الله شریف ما ته ستا نه په دنیا کې یو بل بهترین معلوم دی، او ویې فرمایل چې هغه حضرت انسان دی. انسان د بیت الله شریف نه هم زیات محترم او قابل قدر دی. نو چې کوم سړی د انسان بې عزتي کوي
نو دی خو د انسانیت د سب نه بهر دی او چې لا وجني او ضرر ورته ورکوي. او نبی اسلام فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان خو به هغه چې هغه بل مسلمان قدر کوي، عزت کوي، احترام کوي، خیال ساتي. دا سعادت الہ العالمین هغه خلکو ته ورکړی دی چې کوم په دې چاردیوارۍ کې دننه دي. محترم دی په پلار هم پیژني، استاد هم پیژني، ورور هم پیژني، مور هم پیژني، چمي ګاونډي هم پیژني. او تاسو وګورئ که د معاشرې اصلاح بهترینه جوړېدی شي نو دغه علما صلحې د من نه لرې کا ته بیا صحیح کول د خلکو څه حالت دی. که زما ستا جوماتونه آباد دي دا د علماو په برکت سره آباد دي. که زما ستا خانقاګانې آباد دي، که مراکزونه آباد دي دا د دې د وجوهاتو د وجې نه آباد دي. محترمو دغه مدارس دا الہ العالمین هغه اولنی حکم د قرآن پاک مصداق ګرځولي چې د قرآن اولنی وحی راتلله او نبی علیہ السلام په غار حرا کې نو رب کائنات آیاتونه راولېږل اقرأ باسم ربک الذی خلق. اے محبوب ولولا هغه قرآن لره چې کوم ذات په نوم باندې چې کوم ذات ته پیدا کړی او تعالی تخلیق درکړی. نبی علیہ السلام په هغې سخت وخت کې چې د مکې د مشرکانو خلکو باندې غلبه وه او داوی انتها په کوپر کې کراس کړی وه. په هغه زمانه کې به نبی علیہ السلام ته د قرآن پاک درس ته طلباو ته او صحابه کرامو ته ورکاو. نبی اسلام چې بیا کله مدینې منورې ته هجرت وکړو، مسجد نبوي جوړ کړو، پای کې یوه مدرسه جوړه کړه. نبی علیہ السلام یې استاذ دی، صحابه کرام یې شاګردان دي. او نبی اسلام فرمایي انما انا بعثت معلما، الہ العالمین زه استاد جوړ کړی او رالیږلی یم. دا هغه ځایونه دي چې نبی علیہ السلام ته دې ابتدا کړې وه. او بیا د دې په باره کې الہ العالمین فرمایلی دا قرآن پاک موږ نازل کړی دی، موږ به د دې حفاظت کوو، موږ د الله شکر ادا کوو چې زموږ په ذریعې سره الله پاک د دې دین حفاظت کوي. موږ او تاسو د الله شکر گزاري ادا کوو چې الله پاک پکې زموږ او ستاسو د اولادونو انتخاب وکړو او زموږ او ستاسو انتخاب الہ العالمین د دې دین متین دپاره وکړو چې کوم دین الله ته دومره خوښ دی چې د طایف په میدان کې امام الانبیا تاجدار کونین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو د لاس سره ګټو ګزارونه خوړل. الہ العالمین دا منظر لیده، لیکن الله ته خپل دین محبوب دی، د خپل محبوب نه پې قرباني اغسته. دغې محبوب دین د خدمت دپاره الہ العالمین زما ستا د اولاد انتخاب کړی دی. د دې څومره شکر گزاري ادا کول پکار دي. دا لا متناهي نعمتونه الہ العالمین موږ او تاسو له راکړل. بیا زه د ټولو نه د چا زړه کې بدل اخلاق چې کېدی شي اسلام هم د قومیت په وجه باندې خلکو ته برتري ورکوي، د نسب په وجه خلکو ته برتري ورکوي، د پلار او د نیکه په اعمالو باندې به اولاد هغه هم جنتي جوړیږي او دوی به هم د خپل پلار او د نیکه د هغې په هغې نومونو باندې فخر مفاخرت کوي، په خلقو باندې به یې لوی ثابتوي. دا یو وهم او ګمان په زړه کې راتلو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دغه وهم او ګمان دا د انسانیت د زړونو نه وباسل غواړي. انسان دپاره د فخر کوم هغه عمل دی چې کوم عمل د په خپله باندې کړی وي. نو ستاسو به خپل عمل پکارېږي او د هغې به خپل عمل پکارېږي. او بیا چې مشر د سړي لا نیک وي نو بیا هم یو خبره وي کشر د هغې نیک مشر په لاره باندې روان وي نو خلک یې تعارف کوي وکانه ابوهما صالحا. وایي ګوره د دوی پلار ښه سړی و، دا بچي هم د دې وجې نه په ښه لار باندې روان دي. اوس چې پلار یې په عمر کې د نیکۍ کار نه کړی او دی په محفل کې صرف ځان اوچت په دې حسابوي چې زه د هغې پلرګي زورور پلار زوی یم او د هغې د هغه لور یم، زما خاندان داسې او زما نسب داسې. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د هغې متعلق فرمایي لینتهین اقوام یفتخرون بآبائهم الذین ماتوا
دا نفی په معنا د نهي سره ده. علما فرمایي هغه خلق هغه د منع شي، کوم خلق چې هغوی په خپلو پلارانو باندې فخر کوي، او هغه پلاران کوم چې وفات شوي دي الذي نماتو انما هم فحم جهنم، او د جهنم سروټ کې تیری شي. هغه مسلمانان نو تاسو په داسې مشرانو باندې فخر کوئ، د فخر وړ دا هغه خلق دی کوم خلق چې مؤمنان وي، کوم خلق چې صالحان وي، کوم خلق چې نیکوکار وي، د هغوی تذکرې کوئ، د صلحاو تذکرې کوئ، د داسې خلقو تذکره مه کوئ چې هغه د جهنم سروټ که جوړه شوې ده، هغه په خپله کم دې ته غورځېدلی دی، نو تا به څه بچ کي؟ د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي او لیکونن اهون علی الله من الجعل، یا به په الله باندې د هغې ګنګوټانو نه وسپکېږئ الذي يدهدم الخراف بانفه، هغه کوم چې په خپلو پوزو سره ګندګۍ هغه چې کم دین ورغړی دا ګنګوټ کوچا لیدلی وي، نو دا د دې ګندګۍ نه د بال په شانتې یو څیز جوړ کړی او په دې خپله پوزه باندې ارغړی مخې ته یې روان کړی. نو لکه څرنګې چې دا یو سپک او یو بې قیمته څیز دی، نو کوم خلق چې په خپلو پلارانو باندې فخر کوي او پلاران هم جهنمیان وي، فرمایي نبی علیه السلام دې خبرې ته د تیار شي چې د الله په دربار کې د دغې ګونګټ نه هم ډېر سپک دي کوم چې په خپله پوزه باندې ګندګیانې ورغړي. او بیا ان الله اذهب عنكم عبية الجاهلية، الله رب العالمین د جاهلیت هغه فخر، هغه ناز، هغه کبر او تکبر، هغه غرور دا الله رب العالمین ختم کړی، حرام کړی دی. تکبر دا خو د الله جامه ده، او د الله سره چې څوک په دې جامه کې جګړه کوي، نو الله حدیث مبارک کې راځي، حدیث قدسی دی الکبریاء ردائی ومن نازعنی فی کبریائی القیته فی النار. دا زما صادر دی، زما صادر چې زمانه څوک راکاږي، نو څوک چې د چا ګریوان ته لاس کي هغه ورته هسې نه ولاړ، نو څوک چې د الله جامو ته لاس کي او راشلېږي او په ځان باندې ورچوي، نو کبریا دا د الله سره ښایي، دا د الله جامه ده. موږ پسې شي تکبر کوو. همدې وجې نه حدیث مبارک کې راغلل ان الله اذهب عنكم عبية الجاهلية وفقرها بالآباء، د جاهلیت د زمانې تکبر دا الله رب العالمین حرام کړی دی، دا به نه کوئ. ګورئ ښه